دا هغه خلکو چې لونه به یې جمدی ښخولی، دا هغه خلکو په دغه دور کې چې د دې په کورونو به جنډې ولاړې وي. په بخاري شریف کې حدیث دی، په ابو داود کې هم دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی بعض ښځو به په کورونو جنډې لګولې وي، بعض خلک کولاو دا جنډه به ردې نه وه چې دې کور کې د خواهش د پوره کېدو انتظام شته. که څوک راځي او خپل خواهش پوره کوي نو راځي د دې کور ته خپل خواهش دې پکې پوره کړي. او د هغې به بیا څو خلک به راتلل او خلکو به هغه کور ته دننه کولاو. پټه خبره نه وه چې جنډه ولګي، خو خبره ښکاره شوه که پلار به خبر و د جینۍ نه، رور به ته خبر، رونه به خبر، تربوران خبر، قوم خبر، او جنډه لګېدلې دنیا راځي او خپل خواهش پوره کوي. او چې کله به د هغه ښځې حمل امید به پیدا شو او بیا به بچیو شو، نو چې څومره خلک به دې ښځې له راغلي ټول به یې راوغوښتل. عایشه بیبي وایي او ټولو ته به یې تاسو ته پته ده چې ما سره څه کړي دي او دا بچی د هغې نه پیدا دی. نو چې ښځې به په چا ګوته کېښوده پلانکي دا ستا دی، دا ښځې خوښه وه چې په چا بیا ګوته کېښوده، او د هغوی رواج ده چې انکار یې نه شو کولی. دا یې رواج دی چې په چا بیا ګوته کېښوده بچی به د هغو میراث به د هغه نه وړه. د دې بچي او د دې مور ډوډۍ او انتظام او خوراک او جامه په هغه سړي وه، انکار به یې نه شو کولی چې دا د هغې رواج دی، بیا پکې مړي کېدل. څومره بې غیرتي. او دویمه واوره د دې نه خرابه، دویمه داسې وه چې یو کور ته به غون خلک په یو ځل ور دننه شو، 10-12 کسان، او یو ښځې سره به خپل خواهش پوره کړي. نو چې کله به دا ښځې بچیو شو ناسړي به یې راوغوښتل، وی راشئ تاسو ما سره دا چل کړی و، دا ماشوم دی پیدا شوی دی. او علم قیافې والا یو کسي چې هغه د لاسو د خپوره د کرښو نه پته لګی، ا به یې راوغوښته. نو د ماشوم لاس خپو ته به یې مو کتل، او چې چا کم زناکار به و د هغې لاسونو خپو ته به یې کتل. نو چې چا سره به یې کرښو ته مې غوښته وي دا ستا بچی دی، میراث به یې هغه نه وړه، نسب به هم د هغه نه شو، به یې پلار شو، او د دې ښځې او د دې ماشوم ډوډۍ او نفقه او هر څه به د هغه نو. څومره عجیبه بې غیرتي. او درېیمه د دې نه غټه بې غیرتي کومه وه، دا لا واوره چې یو کور والا سړي به خپله ښځه په خپله یو لوی سړي له ولېږله، په خپله پټه نه ښکاره، هغه ملک صاحب له، هغه نواب صاحب له، هغه مالدار له، هغه سړي له شا به لاړه شه او خپل خواهش ورسره پوره کړه په خپله. نو چې دا ښځه به یې لاړه د دې سړي او د هغه سره به خپل خواهش پوره کړه، نو دی به ورته نه نږدې کېده، دی به نه نږدې کېده خپل خاوند، چې د هغې نه به امید ښکاره شو که نه، نو بیا به ورته نږدې کېده. دا ولې؟ وایي چې زمونږ په خاندان کې د هغې خان بابا، نواب بابا، ملک بابا بچې پیدا شي، اصیل بچې چې مونږ کره راشي، چې زمونږ قوم کې او زمونږ خاندان کې اصیل بچې راشي، سوچه بچې د پلانکي بچې راشي. لکه بې ادبي دی معافي، د بخاري حدیث د عایشې بیبي درته مې وایي لکه دې زمانه کې چې څوک غوا یو ښه غوی له لېږي. دا مثال به ورکړم، یو مثال شو دې د جاهلیت تیاره کې چې لوڼه به یې جمدی ښخولې، ډاکې به هم کولې، مردارې به یې خوړلې. په دغه زمانه کې بنجره ځمکه کې د کفر بنجره ځمکه، د ګمراهۍ او د ضلالت بنجره ځمکه، د جاهلیت بنجره ځمکه دې کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته ښیي چې دا دومره خطرناکه بنجره او شاړه ځمکه، کندې کپرې ځمکه د کفر او په جاهلیت دام زه ابادول غواړم، نو زه ابادولی شم. نو دا ځمکه بنجر چې ابادېږي نو خواري به غواړي که به نه غواړي؟ محنت خامخا غواړي، دا ډېر محنت غواړي، ډېره خواري غواړي. نو رسول الله مبارک او د هغه صحابو ډېره زیاته خواري کړې، قسم په خدای ډېر محنت یې کړی. دې وجې نه خو الله پیغمبر فرمایي، د الله پیغمبر چې الله الله فی اصحابی، د خدای لحاظ وکړئ زما د صحابو په شان، خدای نه ویریږئ، د الله لحاظ پېژنئ، د الله لحاظ وکړئ، زما برګرو ته کنځل مه کوئ، دې کنځل مه کوئ.
فمن ابغضهم فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي. که چا دی سره مینه وکړه ما سره مینه ده ځکه یې ورسره مینه وکړه. دی سره چا بغض وکړه زه بدي شم ځکه دا بدي شم. صحابه ولې صفت کوي نبي علیه السلام دا خواري کړې ده، د بنجاره شاله د ګمراهۍ او د جاهلیت مکې ورسره هواره کړې ده. صحابه ولې لوی مخلوق دی؟ د صحابه قرآن کې الله صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله صفت او الله وی دا ما چې مثال د صحابه او د پیغمبر د مرګرو درکا وی دا په تورات او انجیل کې مشته وای، دا ما په مخکې کتابونو کې ذکر او الله زکه تاته وی یا ایها الناس اے خلقا آمنو کما آمن الناس آمنو کما آمن الناس. دا ایمان راوړل لکه صحابه والا معیار د ایمان ستا د صحابه ایمان دی. صحابه چې دا څومره لوی مخلوق دی، جلیل القدر شخصیات دي. دا پیغمبر مبارک سره دا شاړې ځمکې باندې کړي، دا محنت، دا سر، دا وجود، دا لاس په د دې ایمان د خاطر چور چور شوی دي او تکلیفات برداشت کړي. هغه تکلیف نتیجه او ثمره د خوږې الوا په شکل کې اوس موږ ته مخامخ ورته ایمان. سن 6 نبوي کې کافرانو میټینګ راوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کې د سره سوق دا خبره غرور ورانه زیاتی کې د مسلمانان دي د صابئین وی بی دینه به وته دا قران ورو زیاتی کې دي سره سوق. حضرت عمر پاسه ده یروي تاسو اسه شپ شپ کوي، اسه شپ شپ هم شروع کړی دي زه لاجو کې چې خبره ختم شي او طرف ته شي. ایسو کم په نو وردي چې قوم الوی دی او قوم داسې دی دا دی ورلم تورې د شړنګ ورکا اوس دلته کې نه چې د سر راوړ مودل ته ته ور چې مسله ختم شي. تورې لاس کې واغښتو په جوش او په جذبه سترګې پر سیدلی دی او سری دی روان دی. یو صحابي دی حضرت عبد الله ابن نحام رضی الله تعالی او لما خلا ورغه خو پټ مسلمان دی ښکار نه دی. په عمر سکه خو په پېښو چې دا سړی خدا غواخ پانداز روان سترګې سری دی اورنګي بدل دی ګران کار مو د رسول الله مبارک ډیر مضبوط قوم یاره وی دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم لګیا دی زمون په خدایانو په خبره کې نوې دین خوري نن به پته لګی دا تور مې راغشته دا یا بمرم یا به سر پرې کو. خو صحابي خو پټو په عمر مکه ودا سکه ځان له کار ګوري وې نه کېږي وې لوی قوم دی لوی قوم سره به سکه بس وې د خپل مذهب او دین د پردا قرباني ورکوم. مکه او عمر لوی ځان له کار مګورستان لوی خلک په مکه کې شتا هغه نصیحت کو نه سمېده. وې عمر یو خبره د تکوما وېس وینې شي وجل بس عمر په پیښ وې دا سه معلومی کې لکه تم بي دینه شوی پلان نک دین دې پرې خېده د پسې ګواه خو پورې کا تامخ کې برابروم هغه ما پرې د ورشه خور او خېده الواله پیغورې ولا ما پرې دا ته چې د کمې ډیوي او د کمې شمې درنا ملکولو لدی د غیر اناستا خور کرته لیدا او خېده خور دې دا مرګري دي تا هغه پسې دې چې دا پیغورې ورکا عربو کې دا غیرت ډیر زیات دی. اوس هم پکې شته پښتون قوم کې غیرت ډیر دی، پښتون قوم په غیرت ودرېږي، عربو کې غیرت ډیر زیات دی. او چې دی واورېدل بس رسول الله مبارک اراده پرې ښودونې او ښې کړګل اول دوی کړل خور کړل. سعید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله تعالی عنہ دا لومبو زمانو کې لومبي مسلمان دی او په عشره مبشرو کې نوم لس کسان چې رسول الله مبارک نمونه په یو مجلس کې غشتري چې دا په جنت کې هغه میرټ لیست کې چې لومبي کم میرټ لیست دی لومبي لس کسان اول باقي کې د سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نوم دی. نو دا عمر د خور نوم فاطمه بنت الخطاب الدورخ وسغوی لګیا دي. حضرت خباب رضی الله عنه یو استاد دی دا هغه قصه مې راته مخکې کړې چې تکلیفونه به تیر شي او ته قرآن ښایي او دروازې د دننه نه کونډه کړې ده
دې ورغې دروازه کې زور ورکړ کونډه ده شکي شو چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف اواز یې واورېد بس زړه باندې نور مور بل شو اوهو دا څه شو دا خو واقعي د هغه زما خور هم د هغه په دین ده اوښې مې په دین دی اورېږه دې چاته پرېږدم او غزار یې ورکو د دروازې له د تورې په دې سټۍ باندې ډزار ورکو هغې خو پوه شو او چغې وی ور لرکې خور یې ډېره هوښیاره وه هغې د خپل خاوند ته وې سړی خو راغې خدای دې پکې خیر واچوي مونږ به ورسره څه چل کوو هغه استاذ ته یې وې حضرت خباب ته وې ته چېرته پټ شه په تا ګزارونو کې دې خورې مو دی وخې دې مونږ به راکاږو سره خو ته پټ شه دی چې د کوټه کې د کټ لاندې یا یو ځای کې پټ کړه چې هغې ورته سرینګه ورکولاو کړه چې دې اوښې سره مشتو ګریبان شو زوروره مو تکلم دی او د دې تورې په دې موټي باندې د اوښې وی زه ستاسو پیغمبر مرګ پسې روان شوی او تاسو د هغه دین قبول کړی دی دا هم څه کړي دي جګړه شروع وه نو یو خوا خورې راله چې یو خوا مې رور دی یو خوا مې خاوند دی منځ کې بیک په شاوخوا خلاصېږي چې دا راله او خلاصې کوي په دا منځ کې نو عمر له خو غوسه وه دې څپېړه او لاس یې اوچت کړه او دا خورې په دې مخ واله او دومره مضبوط غوزار یې ورکړه دونه مضبوط غوزار چې د هغې د مخ نه وینو څاڅکي ووایي دار یې ووایي او هغه دار یې د عمر په مخ پرېوتی او په جامو یې پرېوتی نو چې خور نه اوښکې وبهېدې او وینې ته دار یې ووهلې ولګېده نو بس په غوسه شوه وی عمره ته هم د خطاب زوی او زه هم د خطاب لورې محتاب پښتانه وایي موږ په یو لوښي کې لکې والي د یو وینې نه محتاب پیدا یو بالکل ټیک د دې مسلمان دی او زه مسلمان یم لاس د خلاص توره د سره چې څه دې خوښۍ کوه ځه څه کولی شي وجه مړکه ها زما دا مارې ونیسه که دا مړکې مړکه ها توره سره ده بس والټه کل پرېږده وه مړکه مونږه لالکه مونږه زه مسلمان یم دا مسلمان دی او په ژړا هم شو غریب ښځه په زړه کمزورې وي ایماني جذبه وه چې حضرت عمر فاروق د خور د سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او د مخ وینو ته وکتل چې وینې ترې روانې دي د هغې جذبې ته وکتل نو ړه کې رحم راغی دا خو د الله یو داد دی چې د چا زړه ته خدای پاک یو شی ور واچوي الله راواچوي د الله د طرف نه سخت دلي خطرناک شی دی او نرم دلي د الله خوښوي ړه کې رحم راغی تورې هلته وغورځوله کېښودله او اوښې ته وایي دی خور ته وایي تاسو څه وې راته لږ ووایه حضرت خباب پوه شو چې مسله بدلېدو والا ده د کټ د کوټې نه راووته او ای عمر انصاف نه کار واله انصاف ته څه کې په کوم طرف سره عمر انصاف نه کار والا ته چې د چا مرګ پسې منډې وې ګرځې زما په خدای قسم چې دغه شخصیت بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې لاسونه اوچت کړي دا انصاف کې ته ظلم نه دی تعالی څه کوي ته څه کوې او واقعي د شپې نه صحابه و نبي علیه السلام ته شکایت وکړي صاحب دوه کسونه ډېر تنګ یو د عمر ابن الخطاب نه او یو د عمر ابن هشام نه د ابو جهل نوم عمر ابن هشام دونه ډېر زیات تنګ یو ته چلو که الله رسول ډېر په لاره ته نه شو تللی وهل ټکول سپېرتوب موږ خو دوی ذلیله کړو دوی څه چلو که د رسول الله مبارک د الله دربار کې لاس اوچت اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای دې دوه عمرو کې یو مسلمان که الله او اسلام له غلبه ورکړه رب العالمین اسلام په مضبوط کا نو زمونږ د طالبان وی د ده نوم عمر و د هغه نوم عمر و د ده دې نوم له تغلیب ورکړه عمرین یې ونه وي عمرین یې وي دعا د ده په حق کې قبوله شو نو بېګا خو رسول الله مبارک ستا دپاره خدای ته جړاګانې کړي دعاګانې کړي دي او تا هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف دی زما وروڼو اوس هم دا حالت دی ګوره دا خلق لګیا دي مولیانو پسې کنځل سپکې بدې قسم په خدای دا بې انصافي ده دا ملا ستا دپاره لګیا دی دا ملا چې لاس اوچتی وي خدایه زما دا مقتدیان خدایه زما دا شاګردان خدای دا مسلمان هدایت وکړي موږ له ستاسو دپاره شین شو په بیت الله کې تاسو له دعاګانې کوئ
په مدینه شریفه کې تاسو له دعاګانې کوو، په درسونو کې تاسو له دعاګانې کوو، یوازې زه نه ټول ملیان دغه دعاګانې کوي چې زمونږ د بخاري ختمې د ترمذي ختمې او که زمونږ د قرآن ختمې نو مونږ وایو خدایا چې څوک د علماو سره محبت، مدرسو سره نومې مسلمان ټکې پکې وایو، خدای هدایت ورنصیب. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اسلامي واقعاتو او اسلامي بیانونو اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. اوس هم دا مولیان ستاسو دپاره غریبانان لګیا دي، خو ځان خدای پاک هغه علم ورکړی دی، څوک به لږ عمل کوي، څوک به ډېر کوي، خو چې دا محنت کوي یا خدای وحید کافرو له دعاګانې کوي دا علما، خدای دې کافرو ته هدایت نصیب کړي، که نه نو بس خدای دې بیا ذلیله کړي. دا دعاګانې اوس هم دا علما ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي، که ستاسو خادي وي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو مړي وي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو خیرات دي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو سنتونه تاسو له دعاګانې کوي، که ته کور جوړ کړې ملا صاحب بوځې دونه دعا درته وکړي دونه څه ځان ته نشي کولی، او بیا هم خلک ملیانو پسې لګیا دي. په دغه جومات کې ستا بچو ته قرآن ښیي ته بیا هم ورپسې لګیا، په دغه مدرسه کې غریب خیر غواړي، دا ملیان دا محتممان خیر غواړي، چنده څه شی دی لکه خیر دی، خیر خو یو د ګناه والا خیر نه دی، سوال کوي، سوال د خلکو نه پیسې غونډوي او ستا بچو ته مفت تعلیم ورکوي، مفت د که نه په یو سکول کې په خپل بچي خیراتي تعلیم وکړه که نه وکړه که نه، سرکاري سکول کې به هم دنه پیسې لګي، په مدرسه کې دې 2 روپۍ نه لګي، 2 روپۍ نه لګي، مدرسې والا ورته قالین اغوښتې درې اغوښتې په هغې درته کښېنولي، په شاړه ځمکې یې نه کښېنوي، مدرسې والا پکې ورته لګولی، مدرسې والا ورته استاد تنخواه ورکوي، لیټرین غسلخانه یې جوړه کړې ده، لنګر والا ورکوي، کتاب هم ورکوي، بالکل فری تعلیم مدرسه ورکوي، قرآن ښیي، عقیده ښیي، عمل ښیي، اخلاق ښیي، مفت ښیي، مفت سوال کوي، غریب خو ستا بچو له مفت تعلیم ورکوي، بیا مو پسې خلک لګیا دي خبرې سپیره خلک، بدبخته خلک، بدبخته او سپیره خلک، وی نه شرمې، الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ کوي، الله خو شته ده، قبر هم شته ده، قیامت هم شته، د دې تپوس به الله کوي چې ما دا علماو څه کول تعالی او تا ورسره څه وکړل، د مدرسو تا سره څه وکړل، ظالمه دین یې درته ښو، زما قرآن یې درته ښو او تا ورسره څه کړي. مولا که ستا جنازې له رانغې بس د ټول عمر روانه شوه، ولې زما جنازې له رانغې، هلکه یوه نی بله بدله وکړي، مجبوري به وي د غریب کار. یو خان که جنازې له رانشي زوی راشي وي خیر زوی راغلی دی، مولا که لاړ نشي زوی راغلی نه وي دی ولې راغلی، څه چلو شو، انسان دی مجبورتیا هم کېدی شي. د مارونو دا حباب رضی الله عنه څه وایي ورته، تاسو ټولو ته خو زما اواز ته څوک اوري، ټولو ته وایي مسلمانانو ته خو چې څوک هم زما اواز اوري په حیثیت د محبت، انشاءالله د مدرسې د عالم د حافظ د ګیرې د پټکي تبلیغ د دین د ټولو به قدر کوي انشاءالله. هزاره چا بازار نه دي منتظر، خدای ازاري کېږي به نه، دا د خدای ازاري ده انسان، دا خدای سپېره کېږي به نه، خدای پاک سره نیول شته چې دې ونیسي والله که دې بیا پرېږدي بیا به چل درنده علماء قدر کوي، عزت علماو سره غم خادم پادل بدل مه کوي چې مال راغلی دی، نه د خدای دپاره کوي. بهر کې زمارو حضرت خباب رضی الله عنه ورته وایي عمر انصاف دا نه دی چې ته څه کوې، ته چې د چا مرګ پسې روان یې، بېګا د خدای په دربار کې تا ته جړلي، ستا دپاره جړلي دي او سوالونه کړي دي، لږ بیا نور هم نرم شو، وی ته راوړه که نه هغه تاسو څه لوستل، نه خور ورته سره شوه، وی نه د ماله راوړه وګورو، وی نه نه در کوم، ولې نه راکې، وی ته پلیتې، وی څوکم، وی ولامبه، هلته رسول الله مبارک د شپې دعا کړې ده، هغه دعا د خدای عرش سره ډغره والې ده، اوس بدل دی، مقلب القلوب زړه اړونکې الله دی، وی ښه غسلخانې ته ننوته، وی لمبل، وی اوس خو راته ووایه که د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته ووایي چې وی زړه بدل شو، زړه واوړېد، زړه دنیا بدله شوه، وی ما رسول الله مبارک له بوځه، نبی علیہ السلام مبارک دار ارقم کې یو کورو هغې کې پټ لګیا دي صحابه سره، اول ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر ستا مرګ پسې راوتی دی،
هلته صحابه هم پریشانه دي. ولې پریشانه دي؟ هغوی ته اډر و چې اعرض عن الجاهلین، غږ به نه کوې، که توره باندې غزارم کوي غږ به نه کوې، که سپېړه مباسې غږ به نه کوې. د الله اډر دی، د الله اډر. نن علاج ورسره و، دا نه چې نو ورسره بس هغوی وایي خدایه که تورې سره راغی مونږ خو تا الله منې کړي چې اعرض عن الجاهلین، غږ به نه کوې، پوټې به جواب هم نه ورکوې، او دی په رسول الله مبارک غزار وکړه څه به کېږي. خوره مؤثره شوه، اوښې مؤثره شو، او دار ارقام ته ورغلل. او چې څنګه ورغلل دی لږ مخکې و، دی خو جذباتي و، په دروازه ورننه صحابه یې الله رسول هغه دی راغلی، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د هغه نه لوی بهادر انسان بل څوک نو. صحابه یې ما رأینا اشجع منه، د حضور پاک نه بهادر شخصیت موږ نه دی لیدلی، ډېر بهادر. وی دغه دی صاحب راغی، وی بس نبی علیہ السلام ور منډه کړې، وی اخوا شه زه پوه شه دی پوه شه، که په ښه نیت راغلي چې مرحبا ورته وویم، هرکلې ورته وویم، او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه. او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک دقه مرۍ نه ګرېوان نه کلک ونیو، دې مرۍ ته یې ورته لاس ور واچو، وی عمره په څه نیت راغلی؟ حضرت عمر فاروق نه چا تپوس وروسته وکړو، وی چې ستا ګرېوان ته د رسول الله مبارک لاس راغی، وی حالت دې څه؟ اوهو، وی د سر د ویښته نه خپو پورې خولې خولې شومه. عمره په څه نیت راغلی؟ وی د الله رسول علیه السلام په نیت. او چې څومره خلک وو په دار ارقم کې، خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او ابن ماجه کې یو حدیث دی، ابن ماجه کې الفاظ داسې دي، استبشر اهل السماوات باسلام عمر. دلته یو ته مبارکي ورکوي، مبارک عمر مسلمان شو. خوشحالۍ کې خلک مبارکباد وایي، ځکه ما مبارکباد وایي، مبارک د پلانکي زوی شو، مبارک خوشحاله شه، لکه ابشر، عرب وایي ابشر، مبارک پلانکی زوی شو، پلانکی واده کو. دنیا کې دلته مسلمان یو بل مبارکي ورکوي، او رسول الله مبارک فرمایي په اوو اسمانونو کې فرشتې یو بل مبارکي ورکوي، مبارک عمر مسلمان شو. اسمانونو کې خوشحاله شوې دي، ابشر، یو فرشته بلې ته وایي ابشر ابشر ابشر، خوشحاله شه خوشحاله شه خوشحاله شه، مبارک عمر مسلمان. د الله رسوله دا دین خو حق دی که نه؟ وی عمره واو که نه حق نه دی؟ نو څه دی حق دی؟ وی دلته ولې ناست یو بیا؟ وی الله وی دلته کښېنئ. میدان ته ولې نو ځو؟ وی الله وی چې موځئ. وی زه خو ورغلم، زه خو ورغلم، تورې واغېسته همغه توره. عمره ما ته خو لا اړر نه دی شوی، بس تا ته نه دی شوی، ما ته کېږي. ورغی مکې کافر په دې تمه دی چې عمر بس مونږ ته د رسول الله مبارک سره راوړو. او دې چې څنګه ورغی تورې داسې لهره وکړه، لاس کې وړه خپله، وایي که څوک مې پېژني خو ښه، که نه پېژني انا عمر بن الخطاب، زه د خطاب زوی عمر یم. ما اسلام راوړو، د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړه، مسلمان شوم. که چا کې ایمان وي را دې خوښ شي، که چا کې زور وي، که نه ایمان خو مه وایي، خو که چا کې زور وي او څوک یې طاقت چا کې را دې خوښ شي، نو په ګرمه ځمکه څوک پنېږدي دی. دا په غریب هر سړی نر دی، دا په کمزور هر سړی نر دی، دا په حیادار سړي په حیادار هر سړی نر دی. او په ګرمه ځمکه پښتانه وي څوک پنېږدي، څوک هم نشو پاسېدی چې راپاسي. او د ټولو خلکو مخکې د بیت الله په مخکې چغه وواله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمان، او یولس تقریبا که څو ښځې ترې مخکې وي ایمان. لقب بالفاروق، بعض علما وی په دې وجه ورته د فاروق لقب ملوي شو. دین اوچت که ښکاره که موجوده که د کفر نه اعلان یې وکړ. څوک یو بله خبره کوي، وی د فاروق دا لقب په بله وجه ورته میلاو دی. خیر هغه چې ته مقرر شي بیا به درته وروسته ووایم. دا خو یو طاقت پیدا شو مسلمان. زما وروڼو دې ظالمانو بیا ظلمونه شروع کړل، خو چې څومره هلته کې اسلام له غلبه راځي، دوی خپله لګیا دي کوشش کوي، دی محنت کوي. دې نه ټیک تقریبا یو کال پس چې مسلمان څومره ورو ورو زیاتېږي، نو دې کافرانو یو میټینګ وکړو په خیف بني کنانه کې. ټول ابو جهل او عتبه او امیه او دا ټول پکې کافران ناست دي.
وی سوکو فیصله په دې وکړه چې موږ به دې مسلمانانو سره سوشل بایکاټ وکړو. سوشل بایکاټ څه نه به سره خبرې کوو، نه به ورته سلام اچو، نه به جواب د سلام کوو، نه به پیسې خرڅو، نه به ترې اخلو، نه به سره غم کوو، نه به خادي کوو، نه به مړي لځو، نه به جمدي لځو، نه به خیرات ورکوو، نه به یې قبلو. هېڅ تعلق به نه ساتو. نو مې مسلمان سره مسلمانان به بار راوتل، چا ورسره هېڅ تعلق نه ساتو. تنګ شو. چې تنګ شو نو د ابو طالب یو دره وه، شعب ابي طالب ورته وي، شعب هغې ته منتقل شو. هلته ځان له خیمې ووهلې، خیمې ولګولې او ښځې بچي ماشومان ټول هغې درې ته منتقل شو، هغې ته لاړه. ځکه چې په کلي کې چا ورسره تعلق نه ساتو. دا ابو طالب چې کوم د رسول الله مبارک تره دی او ماشوم یې لوی کړی دی او لا مسلمان هم نه دی، دې مو سره لاړ. وی که کم کافر زمونږ ملګری، مونږ ورته کافر وایو، چې کم زمونږ ملګری د سره تعلق ساتي هغه سره هم بایکاټ، دې مو سره لاړ. بنو هاشم د رسول الله مبارک قوم هلته لاړ. څه پکې مسلمانان دي، څه کافران دي، او مسلمانان هم ټول لاړ. د محرم مکه خو داسې کلی و چې نه پکې سبزي کېده، نه پکې الوګان، نه ټماټر، نه مرچکې. مکه خو داسې وطن دی چې نه پکې غنم شته، نور بشې، نه جوار هېڅ هم پکې نشته. د بار نه به سامان خلکو اخېسته، په دوی چا څه خرڅول نه، که دوی به تلل چا هېڅ په چا نه خرڅول، او دوی بار تجارت له تلیم نه شو. دا به څه کېږي؟ 3 کاله هلته تېر کړل، څو 3، او په دې 3 کاله کې دوی څو خوړل؟ دغسې نورونو ته غریبانان ناست وو، په خیمو کې پراته دي، څه به یې خوړل؟ د ونو پاڼې به یې خوړل، او دا کبل او دربونه به یې راشکول، دا به یې خوړل. او چې ماشومان به ورته په ژړا شو که نه واړه، نو هډوکي به یې راواغېستل، زاړه هډوکي، نو هغه یې ووینځل، نو اوبو کې به یې واچول، نو اور به یې ورپسې بل کا به یې خوټ کول. نو هډوکي خامخا سوال ګمازګې نښتې، نو هغې به څه غوړوالی مړوالی ټینګوالی اوبه به ټینګې شي، نو ماشومان له به یې هغه ښوروا ورکړه. دا ژوند و. وړو به ورته ژړل. ډېر تنګ شو صحابه کرام، ډېر تکلیف سره شو. بعضې کافرانو چې هغه زړهسوان دي، هغې ویره خپل منځ کې سره پټې پټې خبرې شروع کړه چې دا خو زه ظلم دی، او د دې ماشومانو ژړاګانې به دوی اورېد. دا کافران به لاړل، دې درو سره به خوا کې ورته ولاړ وو، چې ماشومانو به خوراک ماراک پسې ژړل، دوی به چغې اورېدې، نو دوی به پسې لاسونه ټکول او خنداګانې به یې بېلې کړې. نو بعضې رحمدل خلک رمو دي کافرو کې، نو هغې ویره دا خو ډېر ظلم دی، زیاتې دی. د یو سړي خپل دین دی، هغوی زمونږ د چا پکې روډ دی اوس که نه، د چا روډ دی، د چا ماما دی، د چا خورایي دی، د چا خور مسلمان دی، د چا تره مسلمان دی، د چا تره زوی مسلمان، د چا د ماما زوی، د ماما لور، خو ټول یو قوم دی که یو قریش دی، یو د مکې خلک دي، بار خو پکې کم خلک دی. نو بعضې رحمدلو هغې وي دا خو انتهایي ظلم دی، انتهایي زیاتې دی، دا بایکاټ ختمول پکار. خو د ابوجهل د لاسه بالخصوص چا نه شو ختمول، چې که ختمه خو وي به چې تاسو هم د هغې تاسو هم ورسره دی، دا به څه کېږي. نو پټ پټ به بعضې خلک چې ته د شپې لاړل، نو درې ته به یې څه ورویشتل. حکیم ابن حزام هغه یو اوښ بار که د غلې نه او د خوراک نه، د دوه انډي ورته واچول یو طرف ته او بل طرف ته، او د پاسه پې سامان کېښوده او ووته، او چې درې ته ورنږدې شو نو هغه اوښې او دوی چې دا بایکاټ کړی و که نه، نو دی په یو کاغذ باندې لیکلی و فیصله، او ګوتې یې پې لګولې وې مشرانو، او هغه یې راغونډ کړی و د بیت الله په دروازې ټکوالی چې دا مونږ بایکاټ وکړو مسلمانانو سره، او دا کاغذ ولیکو د بیت الله په دروازې چې حدیثو خلاف ونه کړي. رسول الله مبارک ابو طالب ته کاکا ما ته د الله را طرف نه وحی شوې ده، ته لاړ شه د کافرو ته ووایه چې دا خپل بایکاټ ختم کړي. دوی چې کوم کاغذ د بیت الله په دروازه ټکوالی دی، د هغې کاغذ چې څومره حرفونه دي ټول وینو خوړلی دي، یو د خدای نوم پاتې، باقي ټول وینو خوړلی. ورته ووایه چې کاغذ تاسو لیکلی ټیک ته په بیت الله هم ټکو، بیت الله به احترامي خو به دوی نه کوله، خو هغه کاغذ ختم دي، څه پکې حرفونه شته دی نه، نو بس کاغذ ختم دی، بایکاټ ختم کړي. خو دلته دوی کې خپل اختلاف پیدا شوی. ابو طالب چې راغی د اعلان یې وکړو، بس هغه کم خلک و بعضې خو رحمدل هغې وي بلکل دا خبره که داسې بس په دې اتفاق شو، وي د ګورو دا کاغذ ګورو، که د دې حرفونه ختم شوي وي بغیر د الله د نوم نه، نو دا بایکاټ به ختم کړو، او که حرفونه باقي وي بیا نه ختمو. په دې فیصله شو
چې کاغذ یې راوسپړ د ویې کتل واقعي د وینو ټول خوړلې سره بیا د الله نوم پاتې و بیکار ختم شو او 3 کاله صحابه کرامو په دغه دره کې 3 کاله د تکلیفونه برداشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه شریفه فتح شو یا حجۃ الوداع شو دقه خیف بنی کنانه کې ډیره واله چا ورته وی صاحب کوم ځای عین تنزل غدا مکه چې فتح شو کوم ځای به وخت تیرې وی خیف بنی کنانه کې وخت تیرو حيث تقاسموا على الكفر لما خلاف دلته دي میټینګ کړو او د کفر فیصله کړو د بایکاټ مزد الله شکر ادا کوم نن هغه ځکه خیمه لګو الته شکریا ده داله سکه حضرت ابوبکر صدیق څومره د لوی خاندان سره لوی خان لوی سره مشر سره او چت طاقت من سره هغه غریب سونه تان کړو چې هغه هجرت ته نبی صاحب ته د خدای وطن نه وی خدلش چې لاړ او د وطن نه یو کافر ابن دغنه یا دغینا اوله مخه ورغه ابوبکر سکه یا روی دا قوم میں نه پریدي بس دا وطن وته پریدم زم نور خلک هم حبشه ته تللی هغه وته نستا غوند سړی ته سکه ته هډه خسړی وینه می پریدي قوم وینه نه قوم پریدا راځه زدلا مندر کو زری بودم امن در کو ته خدا کونډ روندو خدمت کې د یتیمانو خیال ساتي د بیکسو مدد کې قرضدارو خیال ساتي استاغوند چې دا سیمانه یو یو لال شي د ما بس کېږي ابن دغینا دام لوی کافر او یو غټ ملکو راغی د مکه پټولو ملکانانو ګرځي الکو ابو بکر غوند سړی تاسو شړای دا چې دا کوم عثمان لاړ ابو بکر لاړ چې دا لوی لوی خلک تاسو نه لاړ شي زموږ د قوم کې بس پاتې شي هپېښه خپل دینه پېښه او ابو بکر لما امان ورکړي اغي د خپل مرګري د کافر ابن دغینه ته وی خطا امان ورکړ ټیک تا زمون په نظام په امان او یو شرط په لګاو وې څه شرط وې د ته وای چې ته د خپل منځ او د قران په کور کې در نه وای حضرت ابو بکر صدیق د دروازې مخې ته ځان له چبوتره جوړه کړې و یو جمعات کې نو التبناستو د قران شریف تلاوت به کو جړل به وسره ډېر پزړن نرمو نو د کافرو خزه ماشومان په پلاره تیرېدل نو دته به قتل تعجب به کو چې دا قران لولي او دی جاړي ور سره نو خزه ماشومان وو ته قتل نو کافرو ملک سپتوی ابن دغینه ته وتا خو امن ورکه ورته و چې دا خپل منځونه او دا قران دنه په کور کې پټ وای مونږ یریږو چې زموږ خزه بچي و سره مرګري چې ده نشي په فتنه کې واقع نشي غیب او ته فتنه وي ابن دغینا ابو بکر ته تعالی ما امر در کو دې شرط پاسداری وکې دا ټیک شو السموده حضرت ابو بکر صدیق پکور کې دن منسکا او تلاوت به کور کې دن نه کو خوان دی ورن کرو بیا بار تا اقسم تلاوت په مانځ کې کو جړل با بیا دا کافر او خزي بچي بوته ولاړو هغه ټول کافر بیا ابن دغینا لاړل وی ګوره تا په هغه چې کوم شرط خو دا غي خلاف ورزي کړی بیا راوته دی او بار خپل قران وای او خپل منځونه کوي مونږ یریږو زموږ خزه بچی چتا مسلمانان نشي نو یا منه کا مونږ یې بار بالکل نه پری بار اخکار نه پری دو منځ قران تا یا دې دن نه کوي یا دې تخپل امان واپس کا مونږ پېښه دی پېښه ابن دغینا راغی ابو بکر صدیق ته وی ابو بکر تا سره ګوره ما شرط خو دې تا دا شرط خلاف ورزي کړه اوس ډېر سپکه خبره د کتابه د جا گزارو کو نو ما تعالی امن درکړی دا ما بي دتی دا بیا به خلک وي چې فلان کی سړی فلان کی له امن ورکو دا خلکو دا امن مات کو نو زستا د پاره دښمنی وکوم نشم کولای داسې مهرباني وکا یا دن خپل قران وایا منسکوا یا ما خپل امن واپس کا دې اعلان وکم چې زما د امن نه وته بیا ته پېښاو د کافرانو پېښه حضرت ابو بکر صدیق وتوی ابن دغینا ډېر مهرباني تا تم خپل امان واپس کړ مال د الله او د رسول امان کافی دی انا ووت بار بیا خپل منځ کا خپل قران شریف به لوستو زمارونو ورو په دې طریقه باندې الله پاک سوکل خدای به ایمان راوړو ماشوم با راغی مسلمان مرګري بشو رور براغی بل رور اسلام زیاته ده رور داغی نفس الله پاک د اسلام شواګان رڼاګانې مدینه منوره ته ورسول د نبوت
9 کاله چې پوره شو لسم د نبوت د پیغمبر لسم کالو د حضور پاک مبارک عمر 50 کالو نو ظاهری د حضور پاک دو ډاډونه او دوا سرې وې یو ابو طالب او یو حضرت خدیجه په دغه کال دا دواړه وفات شو دا ظاهری د انسان یو ډاډي او ظاهری د انسان یو اسرای نور د پیغمبر علیہ السلام ګټه اسره خدا الله ذاتو او دا دواړم چې د پیغمبر علیہ السلام مبارک طرفداری به کوله ډاډ به ورکو پیغمبر مبارک په مضبوطو دا د الله د طرف نو الله د چا زړه کې واچي نو دا دواړه وفات شو دیت عام الحزن وی دا غم کال ابو طالب ډیر زیات د پیغمبر علیہ السلام عزت کاو ډیر قدر کاو او د پلار عبدالمطلب نه پس پلار وتسپارل ډیر زیات په د رسول الله مبارک خیال ساتو دا هغه د وجه محفوظو ځکه ابو طالب یو حیثیت لرو په مکه کې خلکو به قدر کاو مشر سنجیده انسانو د لوی قوم مشرونو خلکو به خیال ساتو نو دا هغه د مخه حضور پاک ته چا غږ نشو کول بیا چې کله وفات کېده دی نو د مرګ په وخت کې نبی علیہ السلام ولا راغی چې راغی نو خوا کې ورسره ابو جهل هم ناستو عبدالله ابن ابي امیه ورسره ناستو نو حضور پاک ورته وی اے ترے کاکا خدای ته وګوره او دا کلمه شهادت ووایه او که د خلکو مخکې نه وی دی غوږ کې ما ته پټه ووایه احاج لک بها عند الله د قیامت پر ورځ باقي زه پیشه د ما راپېشه زه به خدای سره بیا خبرې کوم ستا دپاره هېڅوک پې مه ګواه کوه ما ګواه که د غوږ کې راته پټه ووایه پټه چې زه پې ګواه شم باقي زه پیشه د ما کار پیشه د خدای په دربار کې به زه بیا باسونه کوم دلایل به پیش کوم لیکن هغه وی چې راره نه کېږي او ابو جهل ورته پام کوه ګورې د عبدالمطلب د نیکه د دین نه واونړی عبدالله ابن ابي امیه ورته پام کوه چې د خپل پلار د دین نه واونړی ګورې پام کوه هغې شیطانان ورته ناست دا ټیک ده چې وروسته بیا عبدالله ابن ابي امیه خدای پاک مسلمان کړی دی وروسته د فتح د مکې په کال باندې او هغه وخت کې ورته ناستو نه پرېښه حالانکه ډېره زیاته مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره ورته پته مو وه ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دین دی ښه خبر وه هر څه نه پوه خو کلمې نه وې زمونږ دا طالبان ورته اذعان او تصدیق او یقین وایي هغه اذعان او تصدیق د پیغمبر یې نه کاوه نور هر څه نه معلومه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وی زه ښه پوهېږم چې د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دی وی راته ښه پته ده او بیا څه وایي رسول الله مبارک ته وایي چې کله ابو طالب ته د مکې کافران رالله او ورته یې ویل چې دا ارواره دې پوه کا او جرګې پې کوله نو د هغې نه پس رسول الله مبارک یو پټې پریشانه شو ځکه ده ورته ویلي وي ارواره ګورې د قوم مقابله ګرانه ده او مهرباني وکړه دا خبرې ورسره جوړې کا رسول الله مبارک ورته وی چې که یو لاس کې نور او بله کې سپومې هم راښکته کړي که نه د دې خپلې خبرې نه د الله د توحید د وحدانیت د دې نه به ونړه او کاکاجي که ته د دې قوم نه مجبوره نو خیر د تا نه ګیله نشته روان شو د سترګو کې اوښکې رالی ابو طالب وی دلته راشه بچې دلته راشه څه وایي ورته ابو طالب ابو طالب هغه وخت کوم رسول الله مبارک ته دا خبره کوي لولا الملامة حذار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا که د قوم ملامتیا نه وي او د پیغور نه نه یارېدې که نه نو دا کلمه به مې کوله وویلې وه
او بیا ورته سوی رسول الله مبارک تا ابو طالب الله اکبر والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اؤسد في التراب دفينا وی چې ترسو قبر کې خښ شوی نیم چې د چا پلارم درته رانږدې نشي. نو آخر وخت کې رسول الله مبارک ورته بار بار وایي چې کاکا جي ګوره خدای ته وګوره درته ښه پته ده چې دا دین رښتونی دی. وی قوم نه یېرېږم سبا به وایي چې پیغور به راته تر مرګ نه پس کوي چې ویرېد آخر وخت کې رواره ویره. نو آخري ټکې سو علی دین عبدالمطلب بس د پلار عبدالمطلب دا دین مې دا زوړ ښه د بوتانو رسول الله مبارک تلام او ورته سوی وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یم منې کړی. هغه وخت کې سوال ورته جایز و، سوال به کوم. پیغمبر مبارک انتهایی خفه ځکه ماشوم یې لوی کړی نو نبي علیه السلام به ډېرې دعاګانې کولې. وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بباس بیا الله منې کو وی مشرک او کافر له بخښنه نه غواړي، نه به پیغمبر غواړي او نه به بل څوک غواړي. او الله وی انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وی بچ ستاسو خوښ دی نو تیر جنت ته نشي رسولی، ته به صرف لاره ښیې، باقي جنت ته رسول زما کار دی، بس د قسمت کې نشته یې نه پوهېږي. نو نبی علیہ السلام بوله بخښنه غواړه بیا خدای منع کړه. نو حضرت علي وله راغی پیغمبر علیہ السلام له د هغه خو پلار و که نه ورته څه وایي وایي د الله رسول وایي هغه ګمراه تره دی مړ شو، وایي دا ګمراه تره دی وایي مړ شو. وایي علي ورته ښه ښې کا وایي د الله رسول مشرک دی کافر دی څه ورسره وکړم څنګه یې ښخ کړم. وایي خیر دی دفن یې کړه ښه خیر. نو پیغمبر علیہ السلام په دې خفه و چې ابو طالب څومره زما خدمت وکړ او لاړ، او رسول الله مبارک په دې خفه و چې د هغه د وجې نه پیغمبر علیه السلام مضبوط مو ډاډ ورته د هغه طرف نه میلاو شوی اطعام الحزن وایي د غم کال. یو ځل حضور پاک وفرمایل چا ته تپوس وکړه وی ابو طالب خو تا نه ډېر تاوېده نه تاوېده ستا ډېر خدمت کړی دی نو ستا نه ورته څه فایده رسېدلې ده که نه؟ حضرت عباس ورته وایي عباس خورور یو عباس که زه نه وې د جهنم ویښ کې به پروت و، جهنم ویښ کې ځکه ښه ورته هر څه معلوم و زم معلوم و بیا مې ایمان نه راوړي. خو زما د وجې به دې د اور په یو چپه کې ولاړې صرف خپو کې به یې لاندې اوري خپو ته نور وجود به یې د اور نه محفوظ خو هغه چې کمې سکروټ کې د خپو لاندې پرتې وې به دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي، نور وجود کې به اور نه صرف خپو ته. نو علما لیکي وی نور وجود باندې د حضور پاک حفاظت کړی دی خو خپې یې په کفر کې ولاړې و اسلام ته رانلې، په خپو په کفر کې ولاړو، استقامت په کفر استقامت په ایمان نه خپې کفر کې وې نو خپو کې به اور پروت مازغه به خوټ کېږي. زمارونو دې کې یو سبق تاسو له راغی چې ګورې یوازې د رسول الله مبارک په مینه کار نه کېږي تر څو چې هغه ونه منې دا څونه مینه څونه محبت اسلام یې منه چې رښتونی دی خو پیغمبر په حیث د پیغمبر نه دی منلی، الله په حیث د یووالي نه دی منلی. نو که ته ډېره مینه مو کې د رسول الله مبارک سره ډېره مو کې خو چې هغه ومنې چې دا د خدای رسول دی او د هغه تعلیمات ومنې چې هغه وایي الله یو دی او تم خدای یو منې او قیامت اخرت چې هغه عقیده کوم راوړې د هغه ومنې نو هله کامیابي ده. چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې یوازې په دې کار نه کېږي چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې د هغه د توحید راوړلې عقیده دې نه منلې او تر څو ته د هغه د خدای د یووالي او د ربوبیت او د الله د لویۍ او د عظمت چې کوم سوچ چې دا ستا زړه کې نه پرېوتی و اقرار د کلمې شهادت دې نه کړې نو په یوازې مینه هم کار نه کېږي. ته وایې زما مینه د اخوا شرکي اعمال کې دې باندې کار نه کېږي. او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په دغه کال وفات شوه. حضرت خدیجه خو ټول مال رسول الله مبارک ته وقف او په کور کې دننه به پیغمبر علیه السلام له ډاډ ورکړ او که معمولي به په نبي علیه السلام خفګان راته کلکه ورسره مضبوطه ولاړه وه
تسلی به ورکوله ولا داسې ښځه نه وه چې زړه وله نوره مخویي زړه به یې وله نه خویي زړه به یې وله مضبوطه ډاډ به یې ورکړو خپلې پیسې دولت خپل کور ټولې ورته وقف کړي هغه حضرت خدیجه هم لاړه وفات شوه عام الحزن د غم کال نو سن 11 نبوي کې رسول الله مبارک طائف ته لاړ قوم نه مایوس شو نو ته طائف سفر ډېر عجیبه درې سردارانو په طائف کې یو عبد علیل او یو حبیب او بل مسعود دا درې غټ غټ سردارانو نو چې هلته حضور پاک لاړ نو هغوی د ایمان دعوت ورکړو که خدای پاک چې دا مسلمانان کې نو هغوی ورپورې ټوخې ایا ورته وایي پام کوه ګورې ما سره خبرې ونه کړې در دې قابل نه چې ما سره خبرې وکړي ابل ورته وایي اوهو مکه کې خدای بل څوک نه لیدل او ته پیغمبر کړې مکه کې ډېر لوی سرداران دي نو تا غوندې یتیم بل څوک یې نه لیدل ابل ورته څه وایي او ته یې ځه زه دې نه منم که رښتونې نو ما به خدای هلاک کړي ځه رټ جوابونه او یوازې پرټو جوابونو نه ګورې د مارونو پرټو جوابونو نه هغه چې کوم هلکانو غلامانو دا کشران دي ته یې په کاڼو شروع کولې په رسول الله مبارک کاڼو باران ورېده اوس هم بعضې خلک دي مولیانو له پیغور ورکوي ته ما ته نصیحت کوي تا کم داسې مسلې زړې کړې ته د ما قبر کې سملې که زه ستا قبر کې سملم د خدای ظالمه ای د خدای ظالمه شکر وباسه چې څوک نصیحت کوي پنډۍ ته ځم هلته مې یو دوست دی خو ما نه کور خطا شوی دی نوم راته معلوم دی خدای خطا دی لکه دا کم ځای دی او ما ته څوک لار وښیي چې داسې به لاړ شي داسې نو زما ته څونه اسانتیا هغه شکریه به مه ادا کړم شکر ستا شکریه ساری او هغه د هغه دپاره به زه هر قسمه الفاظ ویم بېادبي دې معافي ما ته دې لاره وښول نو د جنت لار چې تا ته څوک ښیي الله اکبر د خدای لار درته ښیي چې د خدای لار او دین درته ښیي د خدای دین درته ښیي دعوت درکوي تبلیغ درکوي نیغه لار درته ښیي شکر ادا کا سپکه مه وایه عمل کې که نه کوي شکر ادا کا دا غټه لار خو دغه ده چې خدای ته پرې ورسېږي دا وړې لار په دې مونږ خوشحالي کړو ځکه دې کې ډوډۍ شته دې کې چای شته دې کې پیسې دي هغې کې جنت دی هغه وروسته دې پته نه لګي نو مونږ په هغې کې بې سوچه روان یو څوک هم درته نصیحت وکړي شکر ادا کا لاس وله ښکل کا مهرباني ورته ووایه بد مه ګاڼه بلکل بد مه ګاڼو زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما بچو ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما مقتدیانو ته زما دوستانو ته څوک نصیحت وکړي ته هم دې ته محتاج یې چې څوک نصیحت درته وکړي نو نن سبا هغې هم پیغور ورکړو تا غوندې کس نن سبا بعضې خلک یاد پلانکي زوی را پاسېد ملا شو مونږ ته اوس چلونه ښایي شکر نو باسې ته بدبخته ستا زوی ملا نه شو د هغه زوی ملا شو تا ته نصیحت کوي خوش قسمته شه قومي خو دې دی د قوم بچې خو دې که نه ستا لاس کې ماشوم لوی شو شکر ادا کړه نو ډېر خلک داسې وایي پلان کې بچې اراته اوس په جومات کې په مصلا ولاړ یې د پلان کې بچې او د پلان کې بچې نن په منبر راته ناست مونږ ته نصیحتونه کوي پلار به دا چل کوو دا الله اکبر دا اسلام پورې ټوکې دین پورې ټوکې هغه کور چې په هغې کې خدای یو حافظ جوړ کړي قسم په خدای د خدای په نسبت دا ډېر بهترین کور دی هغه کور چې په هغې کې خدای یو عالم جوړ کړي هغه کور چې په هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي دې نه ښه کور بل نشته دې کور له پیغور مه ورکوه او پلار دې ټیک د غلطي به یې کړي زوی عالم حافظ شو ټیک به شي او بیا هلکان او غلامان شا به یې ولې کاڼو باران شو زید ابن حارثه ورسره دی او زه به چې کله مخکې کېدم او کله شاته کېدم چې زه ولګم خو چې رسول الله مبارک ونه لګي وجود له لهان سارا وجود تمام جسم له لهان ہو گیا ټول وجود نه وینې روانې دي بیږي او بلکې یو روایت کې راځي فرشتې راځي وینې اوچتئ ځمکې ته ونه رسېږي د پیغمبر مبارک دا وینه ځمکې ته ونه رسېږي حضرت عائشہ صدیقہ یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي وی د الله رسول په جون کې سخت تروس پر تا کم راغلی ده د احد نه علاوه د احد نه سخت تروس ماشاءالله احد نه سخت تروس وی د عائشې چې کله ستا د قوم نه مایوسه شوم او طائف ته لاړم ډېره سخت تروس وه چې د خلکو په کاڼو ویشتم زما وجود د کاڼو د وینو نه شوړ پوړ دی
او ما ته دا پته نه لګي عایشه چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا نظر میں بالکل کار نه کوي کم طرف نه روان یم او کم خوا ځم او دغه وخت رسول الله مبارک یو د خطبه ده د به مفهوم درته وایم رسول الله مبارک الله تعالی سوچت او خدای ته سوئی یا الله باچا ته سپاره الله زما خو پته ایمان دی الله زه خو ستا تصدیق کوم الله الا من تکلونی خدای در ما چا ته سپاره چې ته راځې هېڅ پروا نشته او بیا سوئی الله په دې به مال اجر راکې الله په دې به ما خوشحاله په دې به مال اجر راکې او الله ستا هر کار د خیر دی الله زما ستا پاره خبره ایمان دی الله ملک الجبال جبریل راغی علیه السلام ورسره بله فرشته ده الله خو ویني که نه ګوره سخته شته سختې پسې راتم شته جبریل علیه السلام سلام واچو حضور پاک ته وی دا الله یو فرشته راولېږله ملک الجبال د غرونو اختیارمنه اجازت غواړي وی اجازت دی وی دا الله راولېږله ما بس اړه رسته کوه دا الله غضب هم جوش کې راغلی دی جوش کې راغلی دی خو اختیار ستا دی ځکه تکلیف پتا تېرېږي اډر کوه که ته غواړې د طایف دا دوه غرونو اوچت کم او د طایف د خلکو به د اثر د پاسه کېږي دا طاقت مال الله را کړی دی وی نه غواړم الله نه غواړم دا ولې نه غواړم وی د دې د بچو نه به خدای هغه څوک پیدا کړي چې دا کلمه به ووایي زما سترګې به په یخې کړي په دې کلمه اولاد کې به الله څوک پیدا او بیا فرمائی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون اللہ دا نہ پوئی گی خدای اما قوم پوئی گی نا تو تا لارا برابر کا خدای ظلم سومر دے پیغمبر تو آگاہنے کئی وقت اگی زیادتی کئی پیغمبر رحم کئی تا اخلاق دی زمارونو اگی پکانو وشتل کئی پیغمبر تو آگاہنو باندی وشتل کئی اگی تی وینی بھئی رسول اللہ مبارک نو پیغمبر دی ایمان دعا گالی کری تا وقت انسان سمرہ تکلیف کی ہوئی تا انسان نے سمرہ غصہ رازی اور پیغمبر مبارک امت میں سمرہ رحم دے دی امت نے سمرہ قربان ہے اوپر نے سمرہ تکلیفات برداشت کرے او دعا گالی کری دی بچونا با خدا غصو پیدا کی ماں کلمہ بہوئی اللہم اہد قومی اللہ زمان دی قوم تا ہدایتوں کا خدا ہے انہم لا یعلمون نپوئی ہماروں دق سے مثال زمان علماء ہوتا زمان دعوت والا ہوتا دا یو لارا دا یو چل دے دا یو ٹریننگ دے کہ تا دا بخلق سپک موئی بد با موئی تا دعا کوا کو اللہ کوئی نہیں گوری خواب اللہ ہی نہیں کہ تا لخیر خوارے ہوتا دا سنکے خدا پاک ہی نہیں حضور پاک مبارک زید ابن حارثہ وی ویرا روانو منو دیر نو علتا دا عطباو دا شیبه دا باغو علتا رو رسیدل نو کی ناستلی اوزے که دماو کلا نو عطباو شیبه چه اوکت رسول اللہ مبارک دا نو دیر پا تکلیف کی اوزا نیوینی پاکولی نو اغاو کافران دا کافرانو سردارو خوڑی پا نبی علیہ السلام خفشو نو دا غیو غلامو نوکرو عداس تے انگور ورکل وی ورشا چارا پا مخا کڑے دیو وینی تے بیگی دان نو چی دا انگورو دا بولا ورکچی اس کی دا باغ مالی دے تے دل چی دلارما پا رمضان کی نو دلارما غا باغ میولی دا اس خواہ گئی کہ خیر دوم رسنشتا ہو اغزے معلوم دے او چی کم دے رسول اللہ مبارک ناستو نالتے یو جماعت جوڑ شوی دے مسجد عداس وطا ہوئی برا پی پاسے پی کتبلا گوڑ دے مسجد عداسی پی اسم لکر دے زمان دے جماعت پنی مرا کوٹے جماعت را دے حال پنی منا مرا کوٹے دے دے حال نمرا کوٹے دے نیما مسجد عداس آغا دے حضور پاک ناستو منگا ما جماعت تننا و تو دورا کاتا نفلن پکی کے ناستے چی انگوری رول رسول اللہ مبارک دنو حضور پاک چی دانو چی تکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عداس وطوی دیکھ ڈاٹ کی ہما چانا دلتا ندورے دلی بسم اللہ ہما چانا ندورے دلی دلتا نو حضور پاک وطوی تسوکی ویدہ عداس سے میدہ کم دے ویدہ نینوا دا لقیم عیسائی
نو حضور پاک کو فرمایل خذ ما ضرور یونس علیہ السلام دا علاقه نینوا ته یونس علیہ السلام ته دعوت ته پاره زما ضرور د یونس علیہ السلام دا علاقه نو عداس ته یونس ته پیژنه بالکل ہوتے سے پیجانے نو حضور پاک ورطا فرمال ازمارور دیکھنا ام پیغمبر و زم پیغمبر اللہ مالا نبوت را کردے حضور پاک فرمائی الانبیاء کلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتا پی طول پیغمبران دا علاتی میرنی رونا دی پلار یو دی پلار شریک رونا مین دی جدا دی لکا توحید و عقیدہ دا طولو یو او فقی مسائل بیا د یو بل سره اختلاف لري وی خا ته خدای پیغمبر یونس پیجانه وی او بس هغه ټیټ شو د حضور پاک په خپل کله عداس او ایمان ورو مسلمان شو خدای مسلمان چې واپس لاړ نو عتبه او شیبه خو یو بل تو قتل وینا سده چې الګ جوړ لاړ د محمد مرګره شو نو چراغ یې لکوي زر مونږ در باندې پیښو تا خدا غخ پیخ کول کړی او لاسونه دی ولا خپل کړ ورستا دین دا غره دین نه غوړه دی ته عیسایت پام کو غتا نشي وې مولید مو پیژاند مو پیژا دا غ دین دی چې زما د دین پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد د د پیشنګوی هغه کړی د چې زمانه پس په یو پیغمبر راځي ابا احمد بنو مداغ او جیبه دا عتبه شیبه چې کله بدر تتلل نو دا عداس راغی او په جړا شو او ته وی اے عتبه ما سرداران یې مزه د خدای خاطر وکې دا د خدای پیغمبر دی هغه دشمن له مزه دغه مقابله له مزه مینت وتکاو خو هغه عتبه شیبه ظالمان پوی نشو لاړل نو دی په جړا ته پاتې شو نو د شیبه وی عاصم نو معاص ابن شیبه هغه عداس ولی جاړي وی په سردارانو جاړم شیطان د پیغمبر مقابله له بوزي شیطان د مټ نیولې دی د پیغمبر مقابله له بوزي او په دې جاړم چې دا بل تمړ شي خاتم مقص شو عتبه مردار شو او شیبان په بدر کې مردار شو او اسمان کې بم خبره اورېدې د فرشتو ابم کاهنانو ساحرانو لروړي اوس خو موږ باندې اسمان ته چې خيجو نو په شغلو وشتل کېږي شغلې را پسې را خطا کېږي دا سم مسله ده وضربوا مشارق الارض ومغاربها ویزو ګرځي تزمکه په مشرق او مغرب کې وګورئ چې دا څه شی دی چې موږ اسمان ته نه پریږدو شغلې سره چل شوی نو یو ډله را روانه ودلته حضور پاک مسکاو نو قرآن شریف یې واورېد نو چې قرآن شریف یې واورېد د نبی علیہ السلام نه نو یو بل ته وی دا شی دی صاحب د دې د وجه نه موږ بر الله اسمان ته نه پریږدي د دې حفاظت کوي خدای پاک اسنه فرشتي دا قرآن یو بل ته وی مونږ یې واورو د رسول الله مبارک دراتلو نه مخکې مونږ وورو او خپل کاهن ته وایو نو دا د قرآن د حفاظت لپاره خدای په مونږ شغلې را پرېږدي نو هغه پیریان راغلل رسول الله مبارک ته او په حضور پاک کې ایمان راوړ خدای پاک مسلمانان کړ الله ورته ښیي که نه چې که هلته انسان ایمان نه راوړي پیری به در باندې ایمان راوړي او چې دا پیریان بیا خپلې کلي ته لاړل علاقې ته قرآن شریف کې الله فرمایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ای قوم موږ یو قرآن واورېد یهدي الی ناشنا قرآنا یهدي الی الرشد خلقو ته نیغه لار ښیي خلق خدای ته رسوي فآمنا به موږ په ایمان راوړه ولن نشرک بربنا احد دینا پس به موږ شرک نه کوو الله به یو منو نو التخ اغدرې ظالمان مسلمانان نشو د طائف سرداران هغه رکاوټ جوړ شو لیکن د خوا رب العالمین پیریان مسلمانان د حضور پاک سترګې سنا سیخ شوي اوس د مارونو کم خلق کم سړی چې به د وطن نه اوته باس اب بیا خپل وطن ته نشو راتلی بیا به چې حفاظت هم نه کوه ولی تا ولی در کلی نامت تا ولی حجرت کو دا بوی دستور داو نو حضور پاک کی اس کلی ترازی نو اس بے سوکنی کی اس مددی اس سوکنشتا چی دا پیغمبر علیہ السلام اس مددو کی نو مطعم ابن عدی آغا
دا کافرانو یو سردار و مطعم ابن عدی. نو اغی مطعم ابن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خبر شو، نو پیغمبر علیہ السلام نے امان ورد شاغارم نے خودل. او مطعم ابن عدی رسول اللہ مبارک توی رضا ستا دین جدا دا ما جدا ٹھیک شو ایس خبر نشتا خو زبد مرستا کوم رضا تخبل کار کوا. رسول اللہ مبارک یو شان کو مخ کے ہو، نو رسول اللہ مبارک راغی زید ابن حارثہ و سرو او مطعم ابن عدی خپل نوکران او خپل بچی ته گیر چاپے رکھلل. نے یو وقت کے نبی علیہ السلام مبارک چه کله د بدر قیدیان گرفتار کل او وینه ول، نو دے فرمایلیو لو کان المطعم حیا، لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له. ویک مطعم ابن عدی جم دے وکنا او دا کافر و سفارش ما تکڑو جدا پریدا، نو دا غد وجب ما پریخه ذکر چه دا طوائف نراتلم نو مال امن را کڑو. زمارونو دا سخت روانی دیوس دین لکه سوکم خدمت کی سخت شتا، بی سخت کار نشتا، تکلیف شتا، تا تب ملاویگی، بچو تب ملاویگی، مال بدیم لگی، خرچہ بدیم لگی، وجود بدیم صرف کی گی، بے دینا پاسان جنت نگٹلی کی گی. افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو اسی بیسا پیدا ایسا خام خادین دا سختشتا تکلیفات شتا دینا بغیر کار نکی. نو زمارونو دی درمیان کی او دی ظالمانو با پروپیگنڈی کولی تو پھر ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ دی راغی دی شاعرم دی روخیار سالیو دی درمیان کی دی امن نراغلی. نو خلق و تاوی چی دلتے او لکتے او نوی دین خور کرے دے او بس دا سی جادوگر دے کدا خبر چاوری دے جادو پی چلی گی او دا پلار او دا زوی او دا رور او دا خور او دا قوم پا منس کے لو اختلافات جوڑ کردی. نو دبا پا غوگونو کے مالوچ مندل، غوگونو کے مالوچ کہ سوک اسے نا ہوا دا خبر دماغ وقت رو نہ رسائی والوچ پہ مندل. نیوزل دا بیت اللہ خواہ کی تیرے دو نبی علیہ السلام انس کو تلاوت پا دورا کاؤ کہ دا مالوچ یو پوٹے لقیدے لیو ناغا تلاوت وقت لرا دے. نو لکی وہی ہے زسونا اخیار امزان نمی قمقل جوڑ کرے دے غوگونو کے مالوچ میں مندل. زخو شاعر شعر پیجن، زخو پا دنیا گردن ارس پیجنم، نو کدا چا جادوگری او ساحری نو دا خود پیجنم. دا میں سغلت کار کرے دے. نو آغا مالوچ دا غوگونو نو غرزون او خبر ولا غوگ لران نو خبر خوخ شوا. نو چه رسول اللہ مبارک کور تروان شدیم ورپسی لار، نو چه اغا وردن آوات نو دا دروازه ولا وردن آوات نو واتا طول قصه وکلوی دا غسی دا یمنیم تو فیل منوم دے دا دوس قبیل مشری حالتا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ قبیلہ وا. او دا چرال ابن عمریلا نو خلق راتا اوی چه دا غسی چل دے غوگونو کی مالوچ پہ میں مندل. نو ماوی دا قمقلی زخو خیار سلیم زخو خوبت پی جنم مالوچ پہ لرکل ستا خبرم میں ووری دا پا دے علم لگا لگے دلے دا دیما چی دے دا پارا چی دے خلقو تا دا یو شیو خیم چی اللہ یو دی شریک نرائے دا خوی دے رو کیا را خبر وی دل غنی ما تصوروا نو حضور پاک و تقل هو اللہ حد سور اخلاص قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس دے و تورن اخو دے مسلمان. مسلمان شو نبی علیہ السلام تے خپل کلی تلار شخ خپل قوم تا او دعوت چلاوا انشاءاللہ خدای به اسلام یو غالب کی بیا مراد دی. نو ورتوی چې مال سنه خراکا کذا قوم تویم قوم کو زمانه باندې سنه خرا لراکا. نو رسول الله مبارک الله تعالی سپورت تک اللهم اجعل له آیا خدای یو نه خوانه ور وی دا نه بدل خدای چې کلی تورسېږي نه بدل خدای درکی چې کلی تلاله نو دا تندین بیرانا نتلا نو خلق تیرا تو شورا من دیکھنے نو دوی خدای دا نخا خود راکلا خدا خو میں ندا خواہا ذکر خلق گوی چی دا برگی مرض بتا لگی دلی مسلمان کیوں نو دا برگی مرض نو دا سر بیو چکاوا نو آگا رانا چکے لرا دا چکے نبے رانا تلا نو خلق را من ڈٹے لکا تو فیل دا سرستا خود چکے نرانا کیجی نو آگوی دا قصی پیغمبر ماندی ایمان روڑا دا خبری دی او دا مالا نخرا کردی دا نو بعضی کسان خود پاک مسلمانان کر نیو دل رسول اللہ مبارک تراغی ویدہ اللہ رسول ان دوسان ابد دما قوم چی دی ابد و عصد انکار کئی
خدای نه مني نافرمانی کوي فدعو علیهم خیره پې وکړه چې خدای هلاک کړي نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي اللهم اهد دوسا وأت بهم وی خدای د دوس د قوم ته هدایت وکړي او ته راولې قوم ته هدایت وکړي او ته راولې نو ټول قوم یې خدای مسلمانان کړل ګوره یو طرف نه سخت طرف بل خوا نرمه ده دا خو خی الله پاک دین کې سخت شته د دینه پس زمانو دا مدینه شریفه حج کې به رسول الله مبارک خلکو ته دعوت ورکړه د حج په موقع چې څوک براله د بهر نه نبی علیہ السلام غیر غوندې ځان لکړل او دین به ورته نو یو شپږ کسان راغلي د مدینه منوره یو پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه نو په مینا کې جمع عقبه سره شاته یو غونډه دا غونډه شاته پټ غونډه دی د مدینه شپږ کسانو نو حضور پاک ته وی یو دوه خبرې سره کوم لګرا دی خوښ او ګورې دام د تدوي چې پلارو کوڅو کې د کافرانو خپل مرګري خواره کړي چې څوک په مکې ته حج راتل وی ګورې مونږ کې او سړی دی او هغه سره ناشنا خبرې کوي د پلار نیک دین پسې خبرې کوي زمون خدایانو پسې ګورې هغه سره بیلو نشي خبرې وونه غني سخت جادوګر ناغي بدا پروپاګاندا کوله رسول الله مبارک دا چل کا ناشپګ اذان لکړل او د ایمان دعوت ولا ورک په مدینه کې اصل کې يهوديانو سیدل او يهوديانو د اخر زمانه د پیغمبر صفاتونه وکول یو يهوديانو سیدل او بل د مدینه خپل خلکو د مدینه د خلکو ته دوړلې او سو خزرج ابن قیلب وته دا اصل کې د یمن راغلی ودل توسیدل یمن کې سیلاب راغلی نو دا سیلاب نه دلته کې متاثرینو نو مدینه منوره کې اوسېدل نو بیا دلته کې پاتې شوي نو يهوديانو چې به سره کلم جګړه رااله نو يهوديانو به ته د آخر زمانه پیغمبر برازي مونږ به مرګري کېږو تاسو سره به ګورو ښه او د آخر زمانه د پیغمبر دا صفت د حضور پاک صفتونه به هغې ته بیانول وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به دا صفت نو هغې ته د آخر زمانه د پیغمبر نقشه په ذهن کې پراته وه د یهودیانو نه اورېدلې وه چې داسې خبرې به کوي دا به وایي دا به دی نو چې څنګه حضور پاک دوی د غونډۍ شاته کړل پټ د مکې د کافرونه او د ایمان دعوت یې ولا ورکړو بس هغې خو پېښ شو لکه دا خو مغه دی یهودیان چې دی دکې خو هغه نښې دي چې یهودیان د آخر زمانې د پیغمبر کمې نښې یاد دی دا خبرې خو مغه دي چې یهودیان مونږ ته ویلي دي یهود به راځي په ده به ایمان راوړي چې مونږ په مخکې ایمان راوړو هغه شپږ کسان خدای پاک مسلمانان ته مخکې د غونډۍ نه پناه خلک وایي دا جومات په غار کې و چې غار یې ته لرې کې جومات راښکاره شو نه دا جومات د غر نه شاته و ترکیانو په هغه ځای کې یو جومات جوړ کړی د کوټې جومات یې دومره وی لکه زمونږ د دې برجۍ نه د دې خوا علاقه چې ده پټېنۍ غوندې جومات یا دې نه یو پټې زیات پی زیړ رنګ یې ولا ورکې ترکیانو په هغه ځای جومات زه ورته ورغلی ما پکې الحمدلله 2 رکعات هم کړي نو هغه ځای کې شپږ مسلمانان شو نو دی لاړل په مدینه منوره کې دعوت چلاو نو دا سن 11 نبوي نو په سن 12 نبوي 12 کال د نبوت هغې ځان سره یو کسان نور هم راوستل نو حضور پاک هلته کې ورسره وعده کړی وي دلته به راځئ نو هغه وی نور هم راوستل شپږ دوی وی نور راوستل نو حضور پاک هغوی هم د ایمان دعوت ورکړه هم خدای پاک مسلمانان کړل نو په سن 13 نبوي د نبوت په 14 کال هغې ځان سره څو 2 یا 3 یا 15 یا یادی دی راوستل او دوی لګیا دی ته دعوت چلی په مدینه شریفه کې د 2 کسان چې واپس تلل که نه 6 زاړو او 9 نوي دا چې واپس تلل نو حضور پاک ورسره 2 صحابه ولېږل یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یو عبدالله ابن ام مکتوم دا دوی ولېږل وی دا د سره لېږم او دی بت هلته د جمعې مونځ هم کوی دلته خو دوی نه شو کولی جمعې مونځ یې ملته شروع کړه حزب النبي طلاقه ورته وایي نو دا دواړه او یې دین خوروی نو ټول څو مسلمانانو 15 زاړه او 6 نوي 9 نو 12 کسان دي نو دوی لګیا دي د دین خدمت کوي نو ګوره چې څوک د دین کار کوي مخالفین خوار دی وي که نه نو د بنو عبدالاشهل قوم راغونډ شو
په مدینه کې یو لوی خاندان هغوی راغون شو د اوس قبیلې سره تعلق لري او هغوی ویل لکه د مکې نه څه خلک راغلي دي او نوی دین خوری او زموږ زوړ دین پسې خبرې کوي دې سره څه چل پکار دی لکه ما اورېدلي دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستې دي او نوی دین خوري او زوړ دین پسې خبرې کوي ګورې ټول قوم ستا خلاف راغونډ دی قوم بلوه دی او پتا باندې حمله کوله چې ورځو او دا چې کومې مکې والا روز دم ولا وجنو او د سره م ګورو خو زما دوست دی زه دله رالم زما دوست دی نو زه دې پوهوم چې دا کسان هر څوک دې وشاړه او دا خبرې پرېږده واپس خپل زوړ دین له راځه او که دا دې ونه شړل او خپل زوړ دین له رانلې نو ګورې وروره زما دوست دی خو دې تورې ته مې ګوره ستا ملګری به نیم او د قوم به ملګری پوه مې حضور پاک خو عجیبه تعلیمات یې سید بن زراره رضی الله عنه ته وایي داسې وکړه یو زما دوست دی او سیده وي وی راځه به کور ته دې دننه کوم هغې سره په خپله خبرې وکړه نو که خبرې غلطې وي او خرابې وي نو ستا اختیار دی د مټې ونیسه ویشه او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه مېلمانه شړی ما خپل کور ته راوستي ستاسو کورونو ته خو مې دې راوستی هغه ویل دا خو هوښیاره خبره نو ورسره کور ته دننه شو چې دننه شو نو هغه نابینا صحابي دی عبدالله ابن مکتوم هغه ته یې دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع اوس کم صحابي چې د حضور پاک د مبارک خولې نه په خپله قرآن اورېدلی او پیغمبر علیه السلام دعوت له لېږلی دی هغه اواز به څومره ښکلي او دا په دواړو سترګو ړوند و غریب نو چې قرآن شریف یې ولوسته نو اسید ابن حضیر ورته دا څه شی دی وی دا زمونږ د الله کلام دی او زمونږ په ښکلي پیغمبر یې زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی دی وی ستاسو سره پیغمبر څه نوم دی پلان کې وی ستاسو سره دین څه نوم دی اسلام وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي وی دا کلمې شهادت به وایي کلمې شهادت وی خدای مسلمان چې واپس راغی اوس قوم ناست دی او سیده څه چل دی وکړه یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی او نیکان دي او ډېرې ښکلې خبرې کوي او دا هغه خلق دی د دې پیغمبر هغه دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي زه خو یې ملګری شوم اوهو دا دې څوک کړل کشر وې که نه پوه نه شوې دوکه شوې سعد ابن معاذ د اوس قبیلې سردار دی هغه پاسېد هغه ویله که دا صرف ما پرېږدی دا چا چې دا مسلمانان راوستي زما د ترور زوی دی ګورې زما د ترور زوی نو زه در باندې خفه کېږم او ټول قوم ستا خلاف اوچت دی پلانکي ځای کې ناست دي تورې راغښتې دي در پسې راتلل خو ما یې نه زه ورځم مهرباني وکړه دا قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم زه هم ګورې تا سره تا پوهېږم که د ما په خبره پوه نه شي قوم سره ودرېږم تا سره نه ودرېږم اسد ابن زراره رضی الله عنه ته ته راځه کور ته دې دننه کوم د هغې خبرې وه که غلطي ستا اختیار دی نه مټې نیسه شړه هلکه دا خو هوښیاره خبره دی نو کور ته یې دننه کړ نو چې ورغې نو هغه نابینا صحابي ته وایي ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت وکړه چې تلاوت یې څنګه وکړه پړه ولګېده اخر تلاوت وده چا د هغه صحابي تلاوت چې د حضور پاک نه قرآن زده کړی او یو ځل د دې صحابي پیغمبر علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو سره مذاکرات شروع دی راغی نو نبی علیہ السلام لګیو پټې تندې مبارک را ګونجې شو او لږ خپه شو چې ته نیکبخته دې وخت کې ولې راغلې زما د مکې د کافرانو سره مذاکرات دي که خدای مسلمانان کی نو په هغې الله د حضور پاک لا یو پټې په قرآن شریف کې زورانه ورکړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى چې دا ړوند راغی نو تا خفګان وکړه دنه دې خو نصیحت قبل نصیحت له راغلی دی لعله څنګه یذکر او یذکر فتنفعه الذکرى دې خو نصیحت قبله نو چې بیا به دا نابینا صحابي راغی که نه نو حضور پاک به ورته خپل ځای نه پاڅېده او ورته به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هغه چاته هرکلی دی چې د هغه په حق کې د خدای ملامته کړی هغه صحابي نو چې هغه ته سعد ابن معاذ ته د قرآن شریف یو څو ایتونه وې نو سعد ابن معاذ پوه شو اوهو هلکه ستاسو دین څه نوم دی اسلام د پیغمبر څه نوم دی پلان کې دې کې به څنګه سړی داخلېږي وایي دغه دوه ټکي دي که نه کلمې شهادت هغه ورته واورو سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان د مدینې خلک په دې وجه مسلمانېدل
چې هغې د پیغمبر علیه السلام ټول صفتونه د یهودو نه اورېدلي وو. نو سعد ابن معاذ لاړ، هغه ټول بنو عبدالاشهل قوم ناست دی. هغوی ته وایي هلکه زه څنګه یم؟ وی ته خو زموږ مشر یې. وی ناروغ که لیونې؟ نه ته خو زموږ مشر یې، سردار. وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنئ؟ د قوم دا خیال و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو. خلک خو نن دی زنده‌باد ته خوشحالېږي. وی بلکل هلکه رستو رانه نه شئ.